بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 86 نمبر درس دی. ان شاء الله نن به موږ د منتهى الجموع باره کې خبره کوو چې منتهى الجموع څه ته وایي. نو منتهى الجموع دا جمع ده، جمع ته منتهى الجموع وایي. د جمع یو قسم دی هغې ته منتهى الجموع وایي. منتهى الجموع هغې جمع ته وایي چې د هغې جمع نه پس بیا نور د هغې جمع نه جوړیږي، هغې ته منتهى الجموع وایي. نو دا اسم چې دی اسم درې قسمه وي. یا به دا اسم ثلاثي وي، ثلاثي مطلب دا چې دریو حروف والا به وي. یا به رباعي وي، مطلب دا چې څلور حروف والا به وي. یا به خماسي وي، یعنی پنځو حروف والا اسم به وي. نو چې کوم اسم څلور حروف والا وي او یا پنځو حروف اصلي پکې، د حروف اصلي او تعداد پکې څلور حروف یا پنځه حروف وي، نو د هغې جمع به اکثر د منتهى الجموع په وزن راځي. ٹھیک شو جی. لکه مثلا ګورئ د اسم چې دی دا درې قسمونه به وي. دا اسم چې دی دا به اسم درې قسمه راځي. یا به دا اسم ثلاثي وي، یا به دا اسم رباعي وي، رباعي، او یا به دا اسم خماسي وي، خماسي. دا ثلاثي څه ته وایي چې درې حروف پکې اصلي وي. ٹھیک شو جی. لکه مثلا ګورئ سوق، سوق په دې کې یو دا سین دی، یو پکې واو دی، یو پکې قاف دی، نو دا درې حروف دي پکې. ٹھیک شو. دغه شان دا رباعي څه ته وایي. لکه مثلا ګورئ جعفر، جعفر، نو په دې کې یو جیم دی، یو پکې عین دی، یو پکې فا ده او یو پکې را ده، نو دې ته رباعي وایي. خماسي څه ته وایي چې پنځو حروف والا وي. لکه جحمرشن، جحمرشن، جحمرشن. په دې کې یو جیم دی حرف اصلي، یو حا ده، یو پکې دا میم دی، یو پکې را ده او یو پکې شین دی. نو ګورئ دې کې دا پنځه حروف دي، 1 2 3 4 5. او رباعي کې څلور حروف جیم عین فا را، او ثلاثي کې درې وي سین واو قاف. نو ګوره د اسم به درې قسمه او فعل دوه قسمه وي. ګوره فعل به یا ثلاثي وي یا به رباعي وي. ګوره فعل کې خماسي نه راځي. نو چې کله دا اسم رباعي او ثلاثي وي، رباعي او خماسي وي، چې دا اسم چې کم اسم دغه وي رباعي وي یا خماسي وي، نو د هغه جمع د هغه نه چې کله جمع جوړو نو هغه د منتهى الجموع په وزن جوړیږي. یعنی منتهى الجموع چې کم وزن وي د هغې په شانتې به وي. او د منتهى الجموع درې مشهور اوزان دي. دا منتهى الجموع چې دي درې مشهور اوزان دي. یو دی مفاعلو، مفاعلو یو وزن د منتهى الجموع دا دی مفاعلو. لکه مساجدو چې د مسجدون جمع ده. مسجد ته وګورئ یو پکې میم دی، یو سین دی، یو جیم دی، یو دال دی. په دې کې حروف اصلي دا رباعي دی، حروف اصلي پکې څلور دي، میم سین جیم دال، دې ته رباعي وایي. نو د رباعي دا جمع چې ده که نه هغه د مفاعلو په شانتې راغی. لکه مفاعلو په شانتې چې دی مساجدو دی. مسجد د مسجد جمع د مسجد یو جومات ته وایي، مساجد ډېرو جوماتونو ته وایي، نو دې ته منتهى الجموع وایي. دغه شانتې د دویم د منتهى الجموع وزن دی مفاعیلو. دا مفاعیلو چې دی دا د مفاتیحو د مفاعیلو په وزن دی. مفاعیلو د منتهى الجموع دویم وزن دی. او لکه مفاتیحو چې د مفتاح جمع ده، مفتاح یو چابي ته وایي او مفاتیح ډېرو چابیانو ته وایي. نو ګورئ دکې دا مفاعیل وګورئ دا خماسي دی. د دې دا مفاتیحو ته وګورئ دا مفتاح، مفتاح کې وګورئ دې کې پنځه حروف دي. یو میم دی، یو فا ده، یو تا ده، یو الف دی او یو حا ده. نو ګوره پنځه حروف والا دی، دې ته خماسي وایي. پنځو حروف والا ته خماسي وایي. نو دا د دې جمع د مفاعیلو په شانتې به راځي. ٹھیک شو جی.
دغه شان یو قسم یو وزن دی مفاعل فعائل لکه رسائل چې د رسالتون جمع ده رساله یوې رسالې ته وایي او رسائل ډېرو رسالو ته وایي ټیک شوه دا رسائل چې دی دا د مفاعل په شانتې ده او دا مفاعل د منتهى الجموع جمع ده ټیک شو دا د هغې وزن دی د منتهى الجموع وزن دی اوس درته د منتهى الجموع تعریف کوي چې منتهى الجموع څه ته وایي نو منتهى الجموع داسې جمع ته وایي منتهى الجموع داسې جمع ته وایي چې په دې جمع کې د الف جمع نه پس خو د الف جمع نه پس خو به یا یو مشدد حرف وي لکه دواب دې ته وګورئ جي ای منتهى الجموع درته زه زده کوم جي ګورئ منتهى الجموع هغې جمع ته وایي که نه چې دلته کې اول حرف دی نو په ده باندې به هم زبر وي د بیا ورپسې دویم حرف دی په ده به هم زبر وي په دریم ځای باندې به الف وي دې الف ته الف جمع وایي دې الف ته څه وایي الف جمع وایي نو اوس د دې الف جمع نه پس به یا یو مشدد حرف وي یو حرف به وي شد به وي یا به هم دقه شانتې په اول حرف به هم زبر وي په دویم په حرف به هم زبر وي په دریم ځای باندې به الف جمع وي د الف جمع نه پس به بیا یا دوه حروف وي یا به دوه حروف وي لکه هغه دوه حروف چې هر څنګه راځي د الف جمع نه پس به یا دوه حروف وي ټیک شوه دلته به یو حرف مشدد ښه بیا به دریم قسم دی په اول حرف به هم زبر وي په دویم به هم زبر وي په دریم ځای به الف جمع وي په د الف جمع نه پس به بیا درې حروف وي یو حرف به وي بیا به دا دویم حرف ساکن وي او دریم حرف به وي ټیک شوه جي نو ګورئ د منتهى الجموع درې قسمونه دي دا اول قسم شو چې په اول حرف به هم زبر وي په دویم به هم زبر وي په دریم ځای به الف وي دې الف ته الف جمع وایي دا الف په درېو واړو قسمونو کې وي ټیک شوه نو چې په اول حرف هم زبر وي په دویم زبر وي په دریم ځای الف وي د الف نه پس به یا یو حرف مشدد وي ټیک شوه یا به دوه حروف وي او یا به درې حروف وي خو که درې حروف د الف جمع نه پس وي نو هغې کې به دا دریم حرف دا منځ والا حرف دا به پکې ساکن وي ټیک شوه نو دا د دویم نمبر قسم شو دا دریم نمبر قسم شو اوس د دې اول نمبر مثال وګورئ جي لکه مثلا ګورئ د دابتون جمع راځي د و ما تاسو ته وي په اول حرف به هم زبر وي په دویم به هم زبر وي نو دلته وګوره په دال هم زبر دی په دویم حرف و باندې هم زبر دی په دریم ځای به الف وي دا الف په ولګې او په څلورم ځای باندې به یو مشدد حرف راولي نو دوابو دا د دابتون جمع ده دابتون واحد دی او د دې واحد جمع دواب راځي ټیک شوه جي یو خو به دا شي او یا دویم قسم چې په اول دوه حروفو به زبر وي په دریم ځای به الف جمع وي دا دریم ځای باندې چې کوم الف وي دې ته الف جمع وایي ټیک شوه دا ما بره لیکلی دی ښه جي لکه مثلا ګوره جي په میم باندې به هم زبر وي په سین به هم زبر وي په دریم ځای به الف جمع وي او د الف جمع نه پس به بیا دوه حروف وي مساجدو وګورئ جي په اول ځای زبر دا میم وګورئ په دویم ځای زبر وګوره سین ته په دریم ځای الف جمع دا الف جمع د الف جمع نه پس بیا دوه حروف وي دقه شان په دریم ځای باندې وګورئ جي دا دریم ځای دا په اول حرف به هم زبر وي په دویم به هم زبر وي په دریم ځای به الف جمع وي لکه ګورئ په اول هم زبر په دویم هم زبر په دریم ځای باندې الف جمع دا به لږ بیل کو په اول ځای زبر په دویم ځای زبر په دریم ځای الف جمع او د دې نه پس په درې حروف وي وګورئ درې حروف ما تاسو ته وي یو حرف دا دی دویم حرف دا دی دریم حرف دا دی خو دا دویم حرف به ساکن وي جي جزم به وي نو ګورئ مفاتیحو وګورئ دا دریم حرف پکې یا ده دا یا پکې ساکن شوه نو وګورئ د منتهى الجموع همدغې ته وایي چې دا د دې به درې قسمونه به وي منتهى الجموع داسې جمع ته وایي چې د الف جمع نه پس وګورئ دا دی منتهى الجموع داسې جمع ته وایي چې په دې جمع کې د الف جمع ما تاسو ته دا ووایي چې د دوه حروفو نه پس د الف وي دې ته د دوه حروفو باندې زبرونه اول حرف باندې هم زبر وي په دویم حرف هم زبر وي په دریم ځای الف جمع وي نو هغې ته الف جمع د الف جمع نه پس خو به یا یو مشدد حرف وي نو دې ته وګورئ یو مشدد حرف وي لکه دوابو او یا به د الف جمع نه پس دوه حروف وي وګورئ ما تاسو ته دا دویم ځای ولیکو دا الف جمع ده د دې نه پس دوه حروف وي لکه مساجدو او یا به د الف جمع نه پس درې حروف وي خو منځ والا حرف به پکې ساکن وي لکه مفاتیحو
ٹھیک شو جی. نو دغه شو جی، دا د منتهى الجموع تعریف شو. منتهى الجموع داسې جمع ته وایي چې په دې جمع کې د الف جمع نه پس خو به د الف جمع نه پس خو به یا یو مشدد حرف وي لکه د 1 نمبر کې وګورئ لکه دوابو، او یا به د الف جمع نه پس 2 حروف وي لکه مساجدو 2 نمبر ته وګورئ دا د 2 نمبر کې ٹھیک شوه. او یا به د الف جمع نه پس 3 حروف وي خو منځ والا حرف به پکې ساکن وي لکه مفاتیح دا 3 نمبر ته وګورئ مفاتیح د الف جمع نه پس 3 حروف دي. اوس درته یو بله خبره کوي. فایده نمبر 1 وی بعض جمع د واحد اسم نه غیر راځي، یعنی د واحد اسم په شانتې نه وي، یعنی د واحد اسم په شان نه وي. لکه د امرأتن، د امرأتن یوې ښځې ته وایي، امرأتان دوو ته وایي. اوس په بالکل د دې امرأتن نه مکمل بدل شي، مکمل به بدل شي، د دې جمع به د دې امرأتن په شان نه راځي. لکه مثلا ګورئ رجلون یو سړي ته وایي، رجلان دوو ته وایي، رجال ډېرو ته وایي. نو ګورئ په دې جمع کې هم د دې رجلون هغه څه حروف رالل، ریم را جیم او لام پکې راغی. اوس امرأتن دی، نو د امرأتن واحد چې دی یوې ښځې ته امرأتن وایي، دوو ته امرأتانې وایي، او ډېرو ته نساء وایي. د دې واحد اسم نه مکمل بدل شو نساء ٹھیک شوه. نو د امرأتن جمع نساء دی. او د زو چې دی یو ته وایي ٹھیک شوه، او زوانې دوو ته وایي. او د دې جمع راځي اولو مکمل د دې واحد نه مکمل بدل دی. نو بعض جمع داسې وي چې د واحد چې کومه صیغه وي، د واحد کم لفظ وي، د هغې په شانتې نه وي، د هغې نه مکمل بدل وي هغه جمع ټیک شوه. دا خو اوله فایده شوه. دویمه فایده کوي وي کله کله واحد اسم د جمع معنا ورکوي. اسم واحد وي خو معنی د جمع وي، نو هغه اسم ته مونږ اسم جمع وایو. لکه قومون چې دی دا یو قوم وي، دا یو د سړو یو غټ ګروپ وي، دا ډله وي، د خلکو یو ډله وي، هغې ته قوم وایي. او چې دوه ډلې وي داسې د ډېرو خلکو 2 ډلې وي نو هغې ته قومانې وایي. او چې ډېرې جمع وي د هغې ته اقوام وایي. نو د قوم جمع چې دی اقوام راځي، ډېرې ډلې د خلکو ټیک شوه. نو قوم دا واحد دی خو ډېرو کسانو ته یو قوم وایي، ډېر پوره غټې ډلې ته یو قوم وایي. نو ډېر کسان وي هغې ټولو کسانو ته یو قوم وایي. دا یو قوم دی، یو مضبوط قوم دی، حالانکه هغه قوم واحد اسم دی خو ډېرو خلکو ته یو قوم وایي. نو دا قوم یو دی، واحد اسم دی خو د ډېرو خلکو ته وایي، نو ځکه دې ته اسم جمع وایي. دا رهتون دی، رهتون د 3 نه 10 پورې یا د 3 نه 9 پورې یا د 9 نه 10 پورې دقه شانتې کسانو ته، یا د 10 نه کمو پورې، د 3 نه زیات او د 10 نه کم دغه کسانو ته هم رهتون وایي. جماعت وي، یو پوره ډله وي، یو جماعت وي د 3 نه تر د 10 نه کمو پورې، یعنی 9 پورې، دومره کسانو ته پوره یو جماعت وي، یوه ډله وي، هغې ته هم رهتون وایي. رهتون نو وګورئ رهتون واحد دی، رهتانې تسنیه ده او د دې جمع راځي ارهتون دی، غالبا داسې د دې جمع راځي. او رکبون چې دی که نه دا سواره کسانو ته وایي، د 10 نه زیات چې څومره ډېر کسان وي که نه هغې ته رکبون وایي ټیک شوه. نو دا رکبون چې دی دا هم اسم دی، واحد دی او د ده تسنیه هم جوړېږي، جمع هم جوړېږي. او خو دا رکبون د 10 نه زیاتو کسانو ته ویلی شي، یعنی 10 نه زیات سواره خلک چې وي په سیکلو باندې یا په اسونو باندې یا په څه چې، خو 10 نه واخله تر د 10 نه بره پورې چې څومره کسان وي هغې ته رکبون وایي، سواره کسان ورته وایي ټیک شوه. نو دا رکبون هم واحد اسم دی خو د ده معنا د ډېرو کسانو ده، نو دې ته اسم جمع وایي، او داسې اسم ته اسم جمع وایي ټیک شوه. بیا یې واورئ کله کله واحد اسم د جمع معنا ورکوي، لکه قوم رهتون، قوم رهتون او رکبون، او داسې اسم ته اسم جمع وایي ٹھیک شو. اوس فائدہ نمبر 3 د بعضی الفاظو جمع خلاف قیاس. خلاف قیاس مطلب دا دی چې د قاعده او د قانون خلاف وي، د قاعده او د قانون په شانتې نه وي، چې کومه قاعده او قانون د یو لفظ دپاره مقرر شوی وي، ماهرینو مقرر کړی وي، د هغې خلاف وي، د هغې په شانتې نه وي، نو هغې ته خلاف قیاس وایي.
قیاس قاعده او قانون ته وای، قاعده او قانون ته قیاس وای. او خلاف قیاس چې دغه قاعده او قانون کم جوړ شوی دغه خلاف چې یو کار وشي هغه ته خلاف قیاس وای. یعنی د قاعده او قانون خلاف وي. لکه د ام نه دی، ام د تسنیه راځي د امانی دوه میندې، او د جمع راځي امهات، مکمل د واحد اسم پشان نه دی، د دې نه مکمل بدل دی، نو دا دې ته خلاف قیاس وي. د ام جمع امهات راځي، ٹھیک شو. او فمن چې دی فمن دا خولې ته وایي، او فمانې دوه خولو ته وایي، او ډیرو ته د دې فمن خلاف دی افواهن، نو دې ته خلاف قیاس وایي. د ټیک شو د فمون جمع افواهن راځي. د قشان ماء یو اوبو ته وایي، ماءان دوو ته وایي، او د جمع میاهن ډېرې اوبه، نو دا خلاف قیاس جمع ده. او د قشان انسان یو ته وایي، یو سړي یو انسان ته وایي، انسانان دوو ته وایي. د جمع د دې انسان نه مکمل خلاف د قاعدې خلاف ته خلاف قیاس راځي. د جمع راځي اناسن، د انسان جمع راځي اناسن، ټیک شو. او شاتون دا چیلی ته وایي، شاتون چیلی ته وایي، او دوو چیلو ته شاتانې وایي. او د شاتون جمع چې ده که نه شیاهن راځي، شیاهن ډېرې چیلی. نو د شاتون خلاف راغی، د شاتون چې کومه قاعده او قانون دی د جمع لپاره چې کوم جوړیږي د هغې خلاف جوړ شو چې کوم قاعده او قانون ماهرینو مقرر کړی دی، نو د شاتون جمع شیاهن راځي. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقة الكلام.